بهرحال ما حدیث وی چې د الله نبی فرمای چې چا آخرت مقصد جوړ کو نو زما استا خو سوچ خدا دی چې آخرت مقصد جوړ کو دی به جوړوس د دین سکار کوي نو دنیا به خراب شي. ما ته خدا سی وای یا څوک چې لګون ته تبلیغ کې ولګي کنه یا لګنیک شي نار څوک ولا ترغیب ورکي الکه وی ګوره تبلیغ کوه خو ګوره دنیا کار مرز ځکه دې سره یې رہی چې اوس خو سړی دیندار او اوس په دنیا خراب شي. ما چې کله سلور میاشتې ولګولې نو هغه وخت کې به زه مازیګر کې هوټل کې کېناستم کاونټر باندې. زمون والد صاحب یو دوستو هغه راغی نو هغه اوس دې ته کتل چې دا خو سړی تبلیغ کې لاړ اوس خو به سوچ فکر اخوي نو هغه خپل شفقت او چې یاره جوړ دی بوس دکان ته ډېره توجه نه کوي. نو ما ته وایي چې بچې دا د دین کار خو ډېر ښه کار دی خو د دنیا کار هم ورسره پکار دی. حالانکه زه چېرته ناستم خو دکان کې وم خو ده سره اوس دا یاره وه چې دی خو به دکان مې خراب شي. نو ما یو کاکاجي دا خبره د صحیح ده خو دا ټولو خلکو منلې ده چې د دنیا کار پکار دی نو لہذا ترغیب د دې پکار دی چې د دین کار هم ورسره دین کار. نو ما وی د عام سوچ خدا دی چې دیندار شو اوس په دنیا خراب شي. د الله نبی سوی من كانت الاخرة نیته جمع الله له امره الله به ټول کارونه سم کی ټول کارونه به سم وجعل غناه في قلبه الله به زړه غنی کی زړه اصل د زړه غنا ده اصل د بهر مالداری نه ده. د یو انسان سره د سرو سپینو کمی نشته لیکن چې کم یو نوی سیز ویني د هغې د حصول نه بغیر ځان نیمګړی ګڼي دا خو د جهان فقیر دی د سره سړي. غنی خو هغه دی چې زړه بې پروا دی. یو بزرګ ته یو بادشاه ورغی خبره بس دا ختموم ځکه وروستو مشران هم ناست دي او موسم هم داسې دی. یو بزرګ ته یو بادشاه ورغی ورته وی چې حضرت که ستاسو ضرورت وي نو موږ ته ووایه. هغه ورته یو ضرورتونه خو مې ډېر دي خو یو ضرورت مې دا دی چې دا مخکې کم جون تیر شوی دی نو دا راله واپس راول. هغه وی دا خو زما په وس کې نه ده بل څه غواړه. وی ښه ده نو ګناهونه مې کړي دي نیک نه نیک سړی ځان ګناهګار ګڼي خطاونه کېږي بس پته راته ولګي چې الله رانه راضي دی. هغه وی دا خو زما په وس کې نه ده بل څه غواړه. وی څه درنه غواړم وی دې دنیا باره کې رانه څه غواړه. ورته وی دا دنیا چې د چا ده دنیا چې د چا ده ما د هغه نه ده غوښتې نو تا نه به څه وغواړم. دې ته وی د زړه غنا دغه شانتي یو الله والا یو بادشاه راغی نو هغه داسې ډډه وهلې وه خپې اوږدې کړې وې او ناست و. مخکې هغه وزیر راغی چې بادشاه حاضرېږي نو هغه وی را دي شي نو دې چې هغه څنګه راننوت دې حقه شان ناست دی ډډې والې ده او خپې غځولي. دا الله والا خلک بعضې وخت کې د متکبرینو د اصلاح لپاره داسې کوي او چونکې هغې خپله دننه نه پاکي نو هغې کولی شي. اوس ما تعالی دا جایز نه دی چې مونږ هم د بل د اصلاح لپاره به سبا داسې کوو. بهرحال هغه چې څنګه راغی نو د خپې حقه شان غځولې وې او ناست و. نو وزیران خو یې خوشامندیان نو په وزیر صاحب بده ولګېده نو ده ته وایي چې حضرت آپ کے پیر کب سے لمبے ہو گئے حضرت آپ کے پیر کب سے لمبے ہو گئے. حضرت دا خپې دی وایي د کله نه اوږدې شوي دي. معنی دا چې تا خو هېڅ تعظیم ونه کړه د بادشاه. هغه ورته وی جب سے آپ لوگوں سے ہاتھ کھینچ لیے ہیں جب سے آپ لوگوں سے ہاتھ کھینچ لیے ہیں د کله نه چې موږ تاسو نه لاسونه راغونډ کړي دي نو دا خپې مو اوږدې شوي دي. بهرحال ما وی اصل د زړه غنا ده. د الله نبی فرمایي الله به زړه غني کی
واتته الدنيا وهي راغمه، او دنیا به ذلیله د خپل راځي ذلیل دی بوله الله نه ذلیله دی به نه ذلیله کوي. دا کابر وګڼ واقعات دي داسې. مولانا بجلیګر صاحب په ټولو ته یاد دی که هغه یو بیان مې اورېده، الله دې خبر د نور نه ډک کړي، عجیبه شخصیت. هغه وایي زه طالب وم، وایي مدرسې ته به یو کس راته وایي ټولو طالبانو له به یې 15 روپۍ ورکولې، هغه وخت کې ډېر شوي پلین کې کېنولې. وایي چې ما له راورسېد، وایي ما ورته وایي چې ما له راکولې، وایي ما ورته وایي چې زه خو نالم. وایي چې ولې نالې؟ وایي ما وایي چې نالمه. وایي ښځه ته 10 واله. وایي ما وایي چې نالمه. وایي ښځه 20 واله. ما وایي چې نالمه. 10 بیا زیاتولې. وایي چې د 100 ته ورسېده، وایي بیا نور زمام همت نه. وایي ما وایي چې زه راکه. وایي چې 100 مې ترې واخېستې، نو وروسته راته ملګرو وایي چې عجیبه کار دی وکړ، مونږ له 15 روپۍ راکړې، تا دې 100 واخېستې. وایي ما ورته وایي چې دا دنیا دا داسې چې دې له لتې ورکې که نه نو دا در پسې راځي. وایي دومره خو ما لته ورکړه، خو نور زمام خدمت نه وګینې نور هم زیاتې. بهرحال د الله نبی فرمایي واتته الدنیا وهي راغمه، دنیا به ذلیله ده د خپل راځي. بهرحال خبرې مقصد دا دی دې وخت کې دې دپاره راجمع شوي هغه اعمال اختیار کړو، هغه ژوند اختیار کړو چې په هغې سره د دنیا هم ژوند جوړېږي، د آخرت ژوند هم جوړېږي. ما چې کوم آیت ویلو په هغې کې الله 2 څیزونه فرمایي، ایمان او عمل صالح. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ایمان والا نارینه او زنانه چې د نیکو اعمالو ژوند اختیار کی، الله به په دنیا کې په قبر کې هم پاکیزه ژوند ورکوي، او په آخرت کې د هغه د عملونو بهترین بدله. عمل صالح څه ته وایي؟ د نبی علیه السلام ژوند. نبی علیه السلام ژوند ټول ژوند د نبی علیه السلام خپل کو، صرف عبادات نه، صرف عبادات نه، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ایمانیات خواسم دي، عبادات خواسم دي. دا ټول ژوند چې خپل کې دا اوس پوره دین دی. دې کس سره د الله وعده ده چې په دنیا کې په خبر کې ښایسته پاکیزه ژوند، او په آخرت کې د ده د عملونو بهترین بدله. نو څنګه هم خوښه ده، په دې لن به محنت کوو که نه؟